اوس هم تم کیږو د پکتیا پر وضعیت باندې دغلته پکتیاوال سخت اندېښمن دي چې امنیتي وضعیت د ورځې په تېرېدو خراب دی او یوازې دا د پکتیا سناریو نه ده بلکې د هېواد ډېرې برخې د ناامنۍ پر لور روانې دي او دا په داسې حال کې ده چې بین الافغاني مذاکراتو لومړي پړاوونه هم پیل شوي دي که څه هم اصلي خبرې تر اوسه نه دي پیل او جنجالونه دي خو دا چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي د امله اندېښنې ډېرې دي د طالبانو استازي بیا په زیاترو مواردو کې پر دې ټینګار کوي چې د دولت لخوا هم په بریدونه زیات شوي دي او دا هغه څه دي چې جګړه دواړو خواو ته روانه ده دا چې تر اوسه پورې د جګړې بدیل نتیجه نه ده موندلې چې هماغه سوله ده او جګړه دوام پیدا کوي نو پکتیا ته به ورشو او دغلته به د وروستي وضعیت په هکله د پکتیا له والي ښاغلي حلیم فدایي سره بحث ولرو. فدایي صاحب ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منلې. پوښتنه له همدې ځایه پیلومه چې پکتیاوال سخت اندېښمن دي هغه ریپورټونه چې زموږ همکاران یې ستاسو له ولایت راکوي هم دا څرګندوي چې هلته پیښې زیاتې شوي دي مخامخ جګړه او دغه راز هدفي وژنې هم کله ناکله ریپورټونه ورکول کیږي. دا وضعیت ولې دی؟ د آریانیا نیوز ټولو کتونکو او اوریدونکو او تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موږ امنیتي وضعیت دا باید په لوی تصویر کې وګورو. دا هم د ولایت د افغانستان په کچه او هم د زون په کچه باندې د زون په کچه باندې د موږ د امنیتي ارګانونو څومره چې امنیتي ارګانونه دي او ملکي ادارې دي الحمدلله په دې وختونو کې د دوی ترمنځ همغږي لا زیاته شوې ده او د دغه همغږۍ په نتیجه کې موږ توانېدلي یو چې سره له دې نه چې د سولې په خاطر باندې موږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي اما په دغسې یو مرحله کې هم موږ د دشمن د 255 ماینونه چې که یو ماین هم چاودل سوی وای نو 255 کسان به ژوند له لاسه ورکړی حد اقل چې د دغو ماینونو مخنیوی شوی دی او ترڅنګ 108 کسه د وسلوالو طالبانو چې غوښتلې زموږ په پوستو باندې بیسونو باندې سرکونو باندې حملې وکړي دا نیول شوي دي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي تر تحقیق لاندې دي. بدبختانه موږ زموږ په وړاندې باندې او د افغانستان د اولس هم ډیر مهمه غوښتنه هغه د سولې موضوع ده. د سولې په خاطر باندې موږ د طالبانو دا چې ګواکې حکومت په پکتیا کې عملیات کړي دي موږ اصلا عملیات نه دي کړي بلکې په دفاعي حالت کې موږ دا دومره تهدیدات مخه چې نیولې ده هم په دفاعي حالت کې ده نه په داسې حالت کې چې موږ په دشمن باندې تجاوز کړی وي او د دې یوازینی علت دا دی چې موږ نه غواړو د سولې پروسه زیانمنه شي. بدبختانه وسلوالو طالبانو له امریکا سره یو تړون کړی دی چې په هغه تړون کې دوی دا منلې ده چې دوی به له خارجي تروریستانو او تروریستي ګروپونو سره نه یوازې چې پریکون به کوي بلکې پر خلاف جګړه هم کوي. دلته برعکس دوی د دې تړون نه سرغړونه کړې ده او خارجي جنګیالي هم له ځان سره په دغه حملاتو کې راوستي دي او غواړي چې په دې توګه باندې دوی حکومت مجبور کړي چې په دوی باندې حمله وکړي اما موږ بیا هم سولې ته په احترام د جلالتمآب ولسمشر د هغه دیدګاه سره چې موږ باید سولې ته ورسیږو او سوله زیانمنه نشي زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نو له همدې امله البته دفاعي حالت دا معنا نه لري چې دشمن قوي شوی دی. مسله صرف دومره ده چې موږ سولې ته ژمن یو ځکه دا د ولس غوښتنه ده. د ولس غوښتنه په هیڅ حالت کې ارمان دی. دې ته د رسیدو لپاره موږ محتاطانه اقدامات کوو او صرف د ځان دفاع کوو کنه دشمن په ساحه کې د دې توانایي نه لري چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مقابل کې وجنګي. تاسې یادونه وکړه چې ګویا له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي دي. دا بهرني جنګیالي څوک دي چیرته دي او څه ډول تحرکات کوي؟ مختلفو ځایونو کې دي زیاتره په هغه ولسوالیو کې چې هغه کې
له پخوا نه راهیسې تر اوسه پورې یا سرحدي ډیورنډ د فرضي کرښې باندې او دې طرف ته چې کوم سیمې دي لکه جامع خیل، لکه مرزکه، لکه سید کرم، زرمت، په ځینو سیمو کې له دوی سره بهرني جنګیالي موجود وي او دا د هغه تړون چې د امریکایانو سره یې کړی دی د هغې مخالف عمل ده او دغه تړون یې مات کړی. او بل یو تړون یوه بله ډېره مهمه ښاغلی والي، آیا ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو په دې هکله خپل معلومات راخیستي دي؟ په دې هکله شواهد موجود دي چې د طالبانو سره اوس هم بهرني جګړه مار دي چې یو ځای جنګېږي؟ په دغه تقریبا هغه کسان چې کله دوی حمله کړې ده موږ د هغوی تصویرونه هر څه لرو چې بهرني وسلوال حتی په دغه دفاعي حالت کې چې موږ دفاع کړې ده له منځه تللي دي، وژل شوي دي، تصویرونه یې لرو، د هغوی سره شناختي کارډونه او نور مسایل ګیر شوي دي. او د دې ترڅنګ دغه معلومات موږ له مرکزي ادارو سره هم شریک کړي دي. د وسلوالو طالبانو د سولې نه متاسفانه داسې استفاده کوي چې هغه خشونت یې زیات کړی دی او کم کړی نه دی، اوربند ته ژمن نه دي. او زه فکر کوم چې دغه ډول تګلاره د وسلوالو لوري د سولې پروسه زیانمنوي او د ولس هغه لوی ارمان چې هغه سوله ده هغه له چلنج سره مخ کوي. ښاغلی والي، کله چې تاسې وایئ ولس اراده ده، کله چې تاسې وایئ طالبانو سره بهرني جنګیالي هم دي او تاسې په دې هکله شواهد هم لرئ، بیا وایئ چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي هلته په ځانګړې توګه پکتیا ولایت کې. ولې کله چې ګورئ هغوی سره بهرني جنګیالي دي، کله چې ګورئ چې نفوذي حملې کوي، تاسې ولې دفاعي حالت کې یاست؟ تر اوسه پورې چې څومره بهرني جنګیالي د دوی سره په هر ځای کې چې حمله په موږ باندې کړې ده په دفاعي حالت کې هغه له منځه تللي دي، هغه وژل شوي دي. چونکې ستونزه دا ده چې د دوی سره بهرني په هغه ځایونو کې ساتي چې یا کلي وي یا کورونه وي یا جوماتونه وي. او که متاسفانه موږ عملیات ورپسې پلانوو، اول خو دغه د سولې د روحیې سره په ټکر کې کېږي، دوم دا چې په کلیو کې زموږ ډېره ویره دا ده چې ملکي تلفات رامنځته نه شي، ځکه دوی هغه ځایونو ته ځي چې هلته کورونه کلي بانډي وي او موږ مجبور یو چې پلانګزاري د عملیاتو وکړو په دغسې حالت کې. او موږ د دفاعي حالت کې د پلانګزارۍ د هغه حالت د عملیاتو هغه چې کوم پلان دی او کوم تدبیر دی، زه فکر کوم که هغه موږ عملي کړو په دغسې مرحله کې حتما دشمن دغسې تبلیغات کوي چې یو نفر هم ملکي مړ شي، تبلیغ کوي چې ملکي خلک حکومت ملکي خلک وژني او دا سوله زیانمنوي. برعکس یعنی ستاسو د خبرې هدف دا دی ښاغلی والي چې تاسې خپل عملیات خپل تدابیر د دې لپاره نه عملي کوئ چې طالبان دا تبلیغات ونه کړي چې ملکي تلفات وارد شو، نو ځکه مدرولي دي عملیات. او تاسې ښه پوهېږئ چې بهرني جنګیالي هم ورسره دي، خو تاسې وایئ روحیه د سولې خرابوي. موږ په جګړه کې هم زموږ امنیتي ځواکونه د اخلاقي کوډونو او د اخلاقي معیارونو برابر چلند کوي. موږ د بشر حقونو ته، د ملکي تلفاتو ته، عامه شتمنیو خوندیتوب ته دې ته ژمن یو، چونکې موږ یو مسؤل حکومت یو. موږ هم ملت ته هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې سره چې کوم موږ تړونونه لرو، موږ دې ته ژمن یو د یو انساني او د یو جمهوري دولت په توګه باندې چې موږ د اتباعو هغه ژوند وساتو. او په دغسې عملیاتو کې چې د سولې پروسه هم روانه وي او مذاکراتي ټیمونه په دوحه کې خبرې کوي، طالبان عملا جګړه کوي، موږ په دفاعي حالت کې هم دا توانایي زموږ امنیتي ارګانو لرلې ده چې طالبان نه دي توانېدلي چې ولې امنیتي ځواکونه دفاعي حالت کې دي؟ ښاغلی فدایي،
د افغانستان درې ګونو قوتونو لومړی درجه کسانو دفاع وزیر، ملي امنیت رئیس او دغه راز د کورني چارو وزیر ګډ کنفرانس ورکړ. له دې اوس تقریبا 1.5 کال موده تیریږي او هغه څه چې مخصوصا راګرځي دې مسلې ته تقریبا 9 میاشتې کیږي چې دفاعي حالت نور نشته. رسما دوی اعلان وکړ چې تهاجمي حالت به وي. نو اوس پکتیا کې چې تاسو وایئ چې دفاعي حالت دی، د کوم ملحوظ پر بنسټ باندې په داسې حال کې چې عمومي اعلان خو تهاجمي دی؟ موږ په هغه صورت کې چې دوی په موږ باندې حمله کوي بیا په دفاعي حالت کې بیا موږ تعقیبوو او هغه د تعقیب نتیجه ده چې د دوی کسان مو نیولي دي او همدارنګه وژل شوي دي او همدغه حالاتو کې د دوی حتی 4 ډیر مهم ډیپوګان آخري ځل مو چیرته ونیول د دوی کسان چې هغې کې بهرنیان هم دي؟ بلې آخر ځل ښاغلی والي چې تاسې وایي طالبانو سره بهرني ځواکونه دي او یا جګړه مار دي ورسره چې بهرنیو ډلو پورې اړه لري، وروستي ځل مو چیرې نیولي دي؟ دوی څوک او آیا دا موارد رسنیو سره تاسو شریک کړل؟ بهرني پکې وژل شوي دي، ژوندي نه دي نیول شوي، اما له دوی سره بهرني جنګیالي موجود دي. دوی د دې ژمنه کړې ده چې بهرني جنګیالي به له ځانه سره نه ساتي، دوی به خشونت کموي، دوی د سولې پروسې ته به احترام کوي، دوی به بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې خشونت کموي او دا د افغانانو د نړیوالې ټولنې د سیمې د هیوادونو د هر افغان همدا غوښتنه ده او موږ د یو مسؤل حکومت په توګه باندې د تهاجمي حالت نه کوشش کوو چې موږ په دفاعي حالت کې خپل ولس او خپل نظام وساتو. یعنې ژوندي مو کله نه دي نیولي؟ چې ووژل شي نو مړي به څنګه راټولوي؟ خو مړه او که وویل شي ستاسو دا خبرې تبلیغاتي اړخ لري؟ قطعا نه. منګه دا یو حقیقت دی. د دوی هم په تاریخي لحاظ باندې له بهرنیو سره دوی اړیکې لري او هم اوس دوی دغه اړیکې لري. قطعا دا تبلیغ نه ده، دا یو واقعیت ده. د مړو تصویرونه یې له رسنیو سره هم شریک شوي دي او که مو ونیول او جګړه کې چې کله موږ په دفاعي حالت کې یو که مو ونیول حتما به موږ له رسنیو سره شریک کوو. تاسو چې د بهرنیو جګړه مارو یادونه کوي چې ګویا طالبانو سره جنګیږي، نو هلته په ګردیز ښار کې البته هدفي وژنې دوام پیدا کوي او په ورته حالت کې د پکتیا په نورو سیمو کې هم د هدفي وژنو ریپورټونه ورکول کېږي. دا نو بیا څوک کوي؟ دا هم طالبان کوي او طالبان نه یوازې پکتیا کې بلکې په ټولو ولایتونو کې، په ټول افغانستان کې، حتی هغه ولایتونه چې په تاریخ کې د 20 کلنۍ کې پکې ناامني پیښې نه وي شوې، هلته پکې د ناامني پیښې شوي دي. موږ حتی په بامیانو کې د دې شاهدانو چې د زون یو ولایت دی، دا یو عمومي یو تګلاره دی وسلوالو ده چې هغه متاسفانه د سولې د خبرو په جریان کې تهاجمي حملات کوي. اما یو څه چې په دې ټولو عملیاتو کې ثابت شول هغه دا دي چې دوی نه دي توانېدلي چې حتی په دفاعي حالت کې هم زموږ د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي او یا هغوی له پښو وغورځوي، بلکې برعکس دوی ډېر تلفات لیدلي دي او دوی بیرته له شکست سره په همغه سیمو کې چې جګړه کړې ده مخامخ. ښاغلی والي، د مرکز ګردیز ښار په چوڼۍ سیمه کې طالبان متواتر او مسلسل چیک پوینټونه اچوي، تلاشۍ کوي. دا طالبان دي که دا هم بهرنیان دي؟ دا د خرپ و ترپ ما درته څه ویل چې کله د خرپ و ترپ مسایل وي طالب هر ځای کې یوازې دا چاونۍ نه. زه غواړم یو موضوع ډېره واضح ووایم چې په مختلفو ساحو کې زموږ د همدغه دفاعي حالت نه د سولې د پروسې ته د احترام په خاطر د ملکي تلفاتو د خوندیتوب چې ونه شي، زموږ له دغه زغم نه دوی په لویو سړکونو باندې هم راوځي، له دې نه څوک انکار نشي کولی. چاونۍ په سیمه کې هم راوځي، په یو بله سیمه کې هم راوځي. دا د دوی یو تکتیک دی چې بالاخره د سولې پروسه زیانمنه کړي. یو تکتیک دی که یوه توانایي ده چې ستاسو تر کنټرول لاندې ستاسو د ولایت مقام سره په څو کیلومترو واټن کې طالبان پوستې اچوي؟
په رڼا ورځ وروره که په یو سړک باندې رمې ډېرې وي دا معنا نه لري چې دلته د رمو حاکمیت دی په یو ځای کې د طالب ډېروالی د دې د حاکمیت په معنا نه ده خو والي صاحب چې کله حاکمیت شو موږ به هم ورته حاکمیت ووایو حاکمیت خو نه لري حاکمیت ستاسو دی پوښتنه دا ده چې ستاسو په حاکمیت کې طالبان څنګه پوستې اچوي دوی حاکمیت درلودلی که دوی په افغانستان باندې بشپړ حاکمیت درلودلی مذاکره د دوی ټوله رهبري به په افغانستان کې ولا نه په بله والي صاحب حاکمیت ستاسو دی صحیح ده موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ستاسو په حاکمیت کې طالبان په رڼا ورځ تلاشي کوي هلته پوستې جوړوي او هلته چک پوینټونه اچوي یعنی که حاکمیت مسله خو بیا خلاص موږ ویلو د طالبانو حاکمیت د عادي خبره ده حاکمیت ستاسو دی ستاسو حاکمیت کې هغوی دا کار کوي عملا او تاسو یې تاییدوئ زموږ د حاکمیت په سیمو کې د خرپ و ترپ او د یو 5 دقیقو دپاره د یو پاټک په توګه باندې چې پاټک ایجاد که خلک وویروه دا د دوی تکتیک دی موږ د ویرولو دپاره دوی د ویرولو دپاره دي موږ د جوړولو دپاره دوی د جګړې دپاره روزل شوي دي موږ د سولې دپاره دوی د افغانستان د ورانولو دپاره روزل شوي دي موږ د افغانستان د جوړولو لپاره روزل شوي همدا زموږ تفاوتونه دي دوی موږ مسؤل حکومت والي صاحب که په همدې خرپ و ترپ کې چې ستاسو په اصطلاح طالبان له دې تاکتیکه ګټه اخلي په همدې خرپ و ترپ کې ستاسو مقام د ولایت مقام محاصره کړ او بیا هلته څو ساعته جګړه وشوه بیرته لاړه دام تاکتیکي حرکت دی دام خرپ و ترپ اما دغه ستا دغه پوښتنه مطلق بې اساسه ده چې ولایت مقام محاصره کړی وي لطفا خپل معلومات احتمالا زه پوښتنه دا نه وایم چې محاصره شوی والي صاحب فرق د معلومات زه دا نه وایم چې ولایت مقام محاصره دی که چیرې ولایت مقام محاصره کړ او خرپ و ترپ ستاسو په اصطلاح برید یې وکړ په تاسو نو تاسو ویل چې تاسو سولې ته احترام په خاطر دفاع کوئ یوازې ځان نه حمله په دوی نه کوئ او په عین حالت کې دا یو خرپ و ترپ برید به وي تاکتیک به وي دوی به بیرته څو ساعته وروسته لاړ شي وروره اول د خپله پوښتنه اصلاح که ولایت مقام محاصره شوی نه ده زه نه وایم چې محاصره شوی والي صاحب بیا پوښتنه تکراروم اجازه راکوئ زه وایم که چیرې احتمالا پوښتنه باندې سم پوه نه شوې والي صاحب زه بیا تکراروم چې حل شي مسله تاسو 2 وار دا پوښتنه غلطه تعبیر کړه والي صاحب پوښتنه مې دا ده چې که چیرې احتمالا د والي مقام ستاسو مقام محاصره شي او خرپ ترپ نوم ورکوي وایي چې موږ دفاعي حالت کیو نو دفاع به کوئ یوازې که بل څه دوی هیڅ دا توانایي نه لري چې دوی زمونږ د ولایت مقام محاصره کړي چاونۍ کې تاسو تایید کړه چې دوی پوستې اچوي چک پوینټ اچوي او هغه دومره لرې نه دی دوی چې په پوستو باندې حمله کړې ده د هغې په نتیجه کې دوی تلفات لیدلي دي د دوی مړي سوي دي بهرني داخلي وژل شوي دي د دوی هغه تمویلونکي چې همغلته څوک ول د دوی کشفیان دا ټول له منځه تللي دي دوی آیا دا وړه خبره ده چې په دفاعي حالت کې د دوی 255 ماینونه یوازې ملي امنیت خنثی کړي دي یو ماین چې یو نفر وژغوري موږ 255 کسان ژغوري دي اما ته پوهېږې چې یو مین په سلګونو باندې کسان زخمی کولی شي ولې والي صاحب صحیح ده ستاسو خبرې په تایید ولې طالبان په دې نه توانېږي چې د ولایت مقام محاصره کړي خو په دې توانېږي چې په پکتیا کې څو ولسوالۍ تر محاصرې لاندې او تر نفوذ او کنټرول لاندې وي زموږ هیڅ ولسوالۍ محاصره نه ده د طالب حضور یا په یو سیمه کې د ګشت دا د حاکمیت په معنا نه ده لطفا حاکمیت د خدماتو له لارې موږ په 80 ساحو کې خدمات وړاندې کوو موږ افغانستان جوړونې ته روزل شوي دوی افغانستان ورانولو تاسې که وایئ چې په هېڅ ځای کې محاصره او د طالبانو کنټرول نشته والي صاحب د ګردیز اجازه راکوئ موږ د زرمت سړک چې د پکتیاوالو اساسي غوښتنه وله موږ جوړوله دوی د شپې راشي والي صاحب تاسې وایئ چې هېڅ ځای کې د طالبانو کنټرول نشته آیا له دې هم منکرېږئ چې د ګردیز پټان لویه لاره له 2 میاشتو راهیسې تړلې دا خو واضحه خبره ده ټول خلک پوهېږي قطعا تړل شوې نه ده بلکې هلته د دوی یو پاټک هلته د دوی یو ګورئ موبایل ما ته لطفا اجازه راکړئ عام خلک تله راشي دولتي ارګانونه په دې لاره باندې بیا هم زه تاسو ته وایم چې موږ د هغې دپاره د ولس سره تدابیر نیولي دي پخوا هم د شارنو له لارې به
خلک تله هغه ولسوالیو ته. اوس موږ د هغې دپاره تدابیر نیولي دي. زه دا منم چې په مجموع کې په پکتیا کې د والي امنیت صاحب په اړه باندې دا د پکتیاوالو غږ دی، دا زموږ متواتر ریپورټونه دي. د ګردیز پټان لاره 2 میاشتې کېږي تړل شوې، 2 وارې تاسو د خلاصېدو ژمنه وکړه، تر اوسه تړل شوې. منګه لار تړلې نه ده، خلک پیجې راځي یوازې لار تړل شوې. زمونږ د امنیتي ارګانونو د دې لارې نه هغه هم ځینې تدابیر دي چې زموږ ورسره په پلان کې ده چې د کړکین په ساحه کې پخوا طالبانو پاټک د پخوا نه د دوی موجود و. یو د پاټک مسله ده یا د تلاشۍ او چک پوینټ مسله ده، هغې ته اشاره وشو. هغه ستاسې څو کیلومترۍ کې دي، هغه چوڼۍ سیمه کې دي. زه چې کومه پوښتنه لرم والي صاحب، دا کره مسله ده، پکتیاوال پوهېږي، ټول پوهېږي. د ګردیز پټان لاره تړل شوې 2 میاشتې کېږي، یعنې تاسو یې نه ده تړل شوې؟ تړل شوې د چا په مخ باندې ګورئ. ما درته وویل چې یو شی باید موږ سره واضح کړو چې دغه لار د ګردیز پټان په لاره باندې پخوا هم تدابیر ځینو سیمو کې د بیزونو د ایجاد لپاره پلانونه موجود ول. اوس هم موږ غواړو چې د ډنډ پټان نه والو تر ګردیزه پورې په 15 ساعتو کې د ځینو داسې بیزونو چې دغه لار یوازې زموږ د امنیتي ارګانونو نه بلکې اوس لاندې راته ووایم دا اخري پوښتنه والي صاحب، متاسفانه وخت مو کم دی، کنې پوښتنې ډېرې وي، ستاسو خبرې هم ډېرې مهمې او ډېرې مهمې دي. بلې زه ډېره بښنه غواړم والي صاحب، ډېر مو اورېدلي وو. په راتلونکي کې تاسې وخت راکئ، موږ به نور وغږیږو، مسلسل به وغږیږو، حتی سبا هم آماده یو په دې وخت کې وغږیږو. خو اخري پوښتنه دا ده چې آیا تاسې وایئ چې د ګردیز ډنډ پټان لاره پرانیستل شوې ده، په دې هکله تضمین ورکوئ؟ زما خبره دا ده چې موږ نه یوازې د ډنډ پټان بلکې موږ د ټولو لویو لارو د صحیح خوندیتوب لپاره په ملکي ولسي نظامي مشارکت باندې چې دغه لارې کې هیڅ ډول تشویش خلکو ته نه وي، په دې باندې کار کوو. دا د 1 ورځې 2 ورځو کار نه دی. لار خلاصه ده که نه والي صاحب؟ و یا نه؟ دا خو ډېره لنډه پوښتنه ده. لاره خلاصه ده ګردیز پټان که نه؟ لاره خلاصه ده د عام ولس. زموږ امنیتي ارګانونه په دې لاره باندې د تګ دپاره ستونزې لري. یعنې امنیتي ځواکونه خپله نشي تللی خو عادي خلک تللی شي؟ امنیتي ارګانونه تللی شي په هغه صورت کې چې دوی موږ تللي وو، د دوی تښتېدلي وو، پاټک کې وو. ډېره زیاته ونه کوم هغه دوی نه لري کوم دایمي چې هلته زموږ امنیتي ارګانونه ورشي او دوی د مقابله وکړي. ډېره زیاته ونه کوو جناب والي صاحب. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د بحث ته مو وخت راکړی او راسره وی کور مو ودان، او په همدې ځای کې د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسو. تر راتلونکو څو شېبو بیرته راګرځو، د سولې او ساعت اواز کې بیا هم زه ستاسې کوربه یم. ستاسې ملتیا غواړم.